او دارنګ هر یو کور کې خفګانونه هم راځي. نو که د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه نه پس قل هو الله احد اووه ځله، قل اعوذ برب الفلق اووه ځله، قل اعوذ برب الناس اووه ځله دې ووې، نو ستا کور به په امن یې، هغې کې به خفګان نه وي او محله به دې په امن وي او علاقه به دې په امن وي. خو د جمعې د مانځه نه پس دا درې صورتونه اووه ځله وایه. او عایشه بیبي فرمایي چې دا درې صورتونه اووه ځله دې وې، را روانې جمعې پورې هېڅ قسم د غم درد او د تکلیف آواز به هم وانه اورې. چې بلې جمعې لپاره د امن سرټیفیکیټ میلاو شو، نو بلې جمعې له بیا ووایه، نو بلې جمعې پورې بیا د امن سرټیفیکیټ دی. نو همیشه د جمعې پر ورځ نو تر مرګه پورې به غمونه دې نه وي، نه به د کور کې خفګاني او نه به د علاقه کې خفګاني، ټوله علاقه پر امن به وي. نو په شریعت کې ډېر لوی لوی انعامات دي او عمل کولو کمې دی. الله دې د عمل کولو توفیق ټولو ته نصیب کړي.